نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، یو بهترین بیان ستاسو د وړاندې ږدمه او هغه د زنانو په عذاب کې مبتلا کېدل دي چې نبی علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه باندې په مختلف عذابونو کې زنانه لیدلي دي. د هغې تذکره ستاسو د وړاندې کوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په یو موقع باندې د نبی علیه الصلاة والسلام کور ته تشریف راوړو چې نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمای چې مونږ کله د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نو جوم کتله نبی علیه الصلاة والسلام جاړي او ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوسو کو چې اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم زما مور پلار چې کوم دی په تا باندې قربان وي کم سستا جړوي سوجه د چې ته جاړې. نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې وفرمایل ما د معراج په شپه باندې خپل د امتو زنانا په جهنم کې په مختلف عذابونو کې ولیدلي او هغوی ته عذاب ملاوېدو. نو دومره سخت عذاب و چې د هغې هغه تصور زه کوم او زما مخې ته هغه کېږي او مخې ته مې راځي نو زه د هغې د وجې چې کوم دی جاړم. نو محترمو، نبی علیه الصلاة والسلام بیا د هغې نفسو فرمایي چې ما په جهنم کې زنانه مختلف عذابونو کې ولیدله. اول نمبر ما یو زنانه ولیدله چې هغه د ویښتونه زوړنده شوې ده، د سر د ویښتونه او جهنم طرف ته چې کوم دی هغه زوړنده شوې ده او هغې ته هغه عذاب میلاویږي او هغې ته داسې عذاب میلاویږي چې هغې دماغ هغه چې کوم دی خوټ کېږي. نو محترم یو خدا ده چې په جهنم کې دننه عذاب ملاوېدل دا خو ځان نه لوی عذاب او لوی سزا او سخت ده چې الله رب عزت ته هر مؤمن مسلمان نه د دې نه پناه ورکړي. بیا د ویښتو نه زوړندېدل او هغې ته عذاب ملاوېدل محترمو دا خو ډېره چې کوم دی خطرناکه خبره ده. دغه رنګې دویمه ښځه ما ولیدله چې هغه د ژبې نه زوړنده شوي ده او په جهنم کې چې کوم د هغې ته عذاب ملاویږي. نو محترمو دغه تاسو به دې سوچ وکئ چې په جهنم کې عذاب دا یو سزا ده، بیا د ژبې نه زوړندېدل نو محترمو دا بل خطرناکه سزا ده ځکه ژبه داسې باریک څیز دی دې چې لږ هم زور ورکوي نو محترمو ډېر زیات سخت درد کوي او انسان ته ډېر سخت تکلیف ملاویږي. دغه رنګې ما درېیمه ښځه ولیدله چې هغه د سینو نه چې کوم دی هغه داسې تړلی شوي ده او هغې ته په جهنم کې عذاب ملاویږي. دغه رنګې څلورم نمبر وایي داسې یو ښځه مې ولیدله چې دواړه لاسونه او دغه رنګې د هغې دواړه خپې هم دا تړلی شوي دي او لاسونه دي تندي سره تړلی شوي دي. نو دا یو بل زنانه و هغې ته د عذاب ملاویږي. او پنځم نمبر ما یو ښځه په داسې حالات کې ولیدله چې د هغې مخ د خنزیر په شاندې دی او باقي لاندې جسم یې هغه د خر په شانتې دی خو په حقیقت کې هغه زنانه ده. اگر چې بره شکل یې چې کوم دی د خنزیر دی او لاندې هغه جسم یې هغه د خر دی خو حقیقت کې دغه زنانه ده او دغه ماران او لړمانان د دې نه غیر چاپېره دي او دا چې کوم دی چیچي. دغه رنګې شپږم نمبر وایي ما یو زنانه په داسې حالات کې ولیدله چې د هغې شکل د سپي په شانتې دی او د هغې
په خوله باندې چې کوم دی دا جهنم اور هغه داخلولی شي او په لاندې طرف د هغې نه چې کوم دی وځي محترمو. دا یو بله اخري زنانه وه چې په دغې سخت عذاب کې مبتلا وه. نو د دې نه پسو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها عرض وکړو چې ای زما پلاره په دې زنانو باندې چې دا عذاب دی او په دې عذاب کې تا ولیدله دا د څه اعمالو د وجې نه د عذاب و. لکه څوک د ژبې نه، څوک چې کوم د ویښتو نه ځوړند شوي دي، څوک د سینو نه، مختلف عذابونو کې د الله رسول تا ولیدله. د دې عذابونو وجه او سبب څه دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام اول نمبر وفرمایل چې کم زنانه چې د ویښتو نه ځوړنده شوې ده او هغې ته عذاب ملاویږي او د هغې دماغ چې کوم دی خوټ کېږي، دا وجه ده چې دا زنانه د خپل کور نه بهر به چې کوم دی سرتوره وتله. ته پردې به او د ویښتو د پټولو د دې به اهتمام نه کوو، د پردو سړونه به دا نه پټوله. نو د هغې وجه دغه ده چې دته چې کوم دی په جهنم کې دغه عذاب ملاویږي. محترمو نن که مونږ معاشره کې وګورو دا ګناه ډېره زیاته عامه ده. محترمو یو زنانه به وي هغه به ویښته چې کوم دی نه پټوي یا خو لوپټه اچوي نه، عام طور باندې لکه پنجاب کې دا سیز دا ګناه ډېره عامه ده د ویښتو خالي په هغې باندې او بلکل چې کوم دی لوپټې سره اچوي نه. نور ملکونو خو بار پرېږده، زموږ خپل خبره کوو، بلکل زنانه لوپټې اچوي نه، په اوږو بیا اچولي. دا یوه ګناه ده. دغه رنګې محترمو که موږ په خپل علاقو کې نظر وکړو نو بعضې زنانو خو به لوپټې اچولي وي، خو لوپټې به داسې وي چې په هغې کې به بلکل ویښته صفا ښکاري. محترمو ځکه چې داسې نرۍ لوپټې وي چې د هغې هغه اچول او نه اچول برابر وي. دا اوس یو بل چې کوم دی بدقسمتي پیدا شوې ده چې هغه لوپټه دې اچولي ده او ستا پکې ویښته ښکاري، د دې اچولو څه فایده شوه؟ نو په دغه لحاظ سره دا هم د دغه عذاب چې کوم دی مستحق دي دغه زنانه چې کوم زنانه هغه لوپټې اچوي چې په هغې کې د هغې ویښته ښکاري، او چې څوک یې نه اچوي نو هغه چې کوم دی نور هم چې کوم دی په عذاب کې به سخت وي. او دغه رنګې محترمو بعضې زنانه چې کوم دی مونځ کوي کور کې، دا حساب تاسو واخلئ، زنانه په کور کې چې مونځ کوي د هغې به ویښته که به داسې لوپټه کې چې کوم دی هغه پټ وي چې هغه لوپټه کې د دې ویښته ښکاري. نو ګورئ محترمو علما لیکي د دې مونځ نه کېږي، ځکه چې د دې خو هغه پرده هغه ویښته پټول فرض دي او د دې ویښته خو چې کوم دی پټ نه دي که نه، هغه بیا هم چې کوم دی مثال ښکاري. نو ګوره د دې مونځ نه کېږي. نو زنانو ته چې کوم دی زما دا یو اهم پیغام دی چې دوی دې خپل ویښته خامخا پټوي او داسې لوپټه اچول چې په هغې کې ویښته نه ښکاري. په مونځ کې خو د دې خامخا اهتمام کول، که په منځ کې به ستا دا خیال زما مونځ وشي ولې ما خو لوپټه اچوله او په منځ کې به خبر نه وي چې ستا مونځ به نه کېږي. د دې چې کوم دی ډېر زیات اهتمام پکار دی. دغه رنګې چې کوم دی که د کور نه بهر زنانه وځي او که په کور کې دننه وي، دا مقصد نه شو چې په کور کې دننه یم چې خیر دی ویښته مه پټوه، خیر دی ویښته چې کوم دی خالي وي نه، په کور کې ستا خاوند دی د هغې نه چې کوم دی ستا پرده نشته دی، باقي کې ستا چې کوم دی هغه لیور دی د هغې نه ستا پرده شته دی. دغه رنګې مثال طور باندې یعنې په هغې نه به ته ویښته پټې، که مثال طور باندې ستا سخر دی د هغې نه به هم ته خپل ویښته پټې، دا نه چې د سخر مخ دی چې کوم دی ویښته تا کولاو کړل دي د هغې نه به هم ویښته چې کوم دی ته پټې. په کور کې خو مختلف خلک وي، صرف ستا یو خاوند دی د خاوند نه که نه پټې خیر دی، خو باقي سخر شو د هغې نه به پټې، د لیور نه به پټې. نو کورونه کې خو عام طور باندې دا خامخا وي، نو زنانه دې اهتمام نه کوي. نو محترمو زما زنانو ته چې کوم دی خصوصي پیغام دی چې د پردې اهتمام کوئ، دغه رنګې چې کوم دی ویښته پټوئ. دغه رنګې که موږ معاشره کې وګورو اکثرو د خلکو که د ماما زامن د تره زامن مختلف قسمه چې کوم د رشته دار راځي د هغوی مخې ته هم زنانه دا اهتمام نه کوي، بس پرده نه کوي او دغه رنګې د ویښتو د دې سونو پټولو اهتمام نه کوي. محترمو دا فرض دی که د ماما زوی دی که تره زوی دی که د ترور زوی دی د ټول نه چې کوم دی پرده فرض ده. نو چې کوم دی ته بیا دا ویښته دا هم نه پټې، نو دا خو انتهایي چې کوم دی لوی جرم او لوی ګناه ده. نو محترمو د دې اهتمام پکار دی. زنانو ته چې کوم دی زما خاص پیغام دی چې زنانه دې دغه مهرباني وکړي، د ویښتو د پټولو اهتمام دی کوي او که نه کوي
هغه عذاب چې کوم دی تاسو ولیدلو چې دغه عذاب دغه زنانه به په جهنم کې د یختونو چې کوم دی ځوړند وي هغې ته به جهنم کې دغه عذاب میلاویږي. نو الله رب عزت دې زمونږ په زنانو کې د دې خبرو اهتمام پیدا کړي. الله رب عزت دې په موږ کې د پردې اهتمام پیدا کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.